أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه قل يا أيها الناس وایت او پیغمبر آیا أيها الناس او انسانان انی رسول اللہ تاکہ سرز رسول دا اللہ الیکم تاستا جمیعا طولتا نو جمیعا طولتا دغلتا اولکا زمانا او مکانا زمانا یعنی طول انسانان پا ہر زمانہ کی چلی زدہ کوئی پیغمبر او طول انسانان پا ہر خطہ کی چلی زدہ کوئی پیغمبر نو دا عقیده دا د ختم نبوت پس شي د ختم نبوت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نبوت ختم شو او دا په شلګونو آیاتونو کې دا تصور د ختم نبوت ذکر دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شلګونو احادیثو کې دا مسئلہ واضح کړی ده نو هر هغه څوک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد دعوه د رسالت یا د نبوت په هر معنا ولري نو دغه بنده او د فالوورز ټول کافر دي دغه بنده او د فالوورز ټول کافر دي او مسئلہ دا ختم نبوت دا عقلی هم دا صدا عقلی دا عقلی پا دے مانا چی دا زمانہ چی دا آدم علیہ السلام نے شروع شوی دا قیامت پوری دا دے حیثیت دا یو شخص تے رسوشی دے دا یو شخص او هر شخص چې کله پیدا شي نو ابتدا کې دله جامه پکار وي یو غز and turn on the number 1 no the number 1 you should turn on the number 1 yes دغه شخص لومبه ولا یو غز جامه پکار وي دی باندې بدن کور کیږي ماشوم وقت تیرے دو سرا بیا والا دو گزا پکاری بیا درے گزا پکاری بیا چې د خپل کمال ته ورسی نو بیا پشپگنیم یا په وګه زبانه ودرېږي هغه شپگنیم یا وګه ده تر مرګ پورې بیا د جامې بیا د ضرورت نشته چې خیاط ته بیازي او بیا میجرمنټ اخلي بس خیاط یو ځل ځان سره میجرمنټ ولیکي صحیح بیا صرف دی ورته ټلیفون وکي چې مال یو تاسو جوړه کا اوس موږ پاکستان ټلیفون وکړو دا د خیاط سره تاسو خیاط وای خیاط سره ها اندازه پرته ده بس هغه ته پاره دی خو انچ خو پرې سانتي متر نه زیاتیږي نه کمیږي بس دا کم دی همدغه به تر مرګ پورې خبره ځین کړه نو د آدم علیه السلام نه تر نوح علیہ السلام پورے د دې زمانه حیثیت د دغه معصومو چې دا یو غز جامه ولا پکار وا نو الله تعالی دینو متډه مختصر راولې د نوح علیہ السلام نه تر ابراهیم علیہ السلام پورے دغه معصوم دومره لوی شوی چې جامه ورله پکار وا درې غزه مثلا
صحیح شو. ته ابراهیم علیه السلام نه تر موسی علیه السلام پورې دا معصوم دومره لوی شو چې جامه ولا پکار وا 4 غزا. د موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې دا ظلمه دومره شو چې جامه ولا پکار وا 15 غزا. د عیسی علیه السلام نه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځوان دومره شو چې جامه ولا پکار وا 6 غزا. او پیغمبر علیہ السلام چې راغی دا انساني قامت په خپل ځای ولاړ شو، بس په انتها ته رسیدل. څه رسیدل؟ انتها ته رسیدل. بس میرمنټ واغسته شو پیمایش چې دله جامه سره پکار ده 2 غزا. سره 2 غزا. او اوسم کې دغه انسان نور وشتيږي نه، نور ټال کېږي نه، لہذا دغه 2 غزا جامه چې پیغمبر ته خدای کوم ورکړي ده دا د انسانانو جامه د قیامت پورې. خبره دین کړه. نو دا مسله د ختم نبوت سره عقلی ده. څنګه ده؟ عقلی یو بل مثال. یو انسان په میدان تعلیم کې، تعلیمی میدان کې اول ایلیمنټری کوي، بیا دا غینه بعد میډل ته ځي، میډل ته دا غینه بعد بیا های سکول ته ځي، بیا نو کالج ته ځي، بیا بیچلر کوي، بیا ماسٹر کوي، او بیا پی ایچ ڈی کوي. او پی ایچ ڈی دیٹ از دی اینڈ د دنیا ډیګرو کې. پی ایچ ڈی سره دا اینڈ د آدم علیه السلام نه نوح علیه السلام پورې دا د ایلیمنټری سټیج دی. هر تعلیم کوم سټیج وو؟ ایلیمنټری. د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام پورې دا د میډل سټیج دی. د ابراهیم علیه السلام نه موسی علیه السلام پورې دا د های سکول سټیج دی. د موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې دا د بیچلر ډیګری سټیج دی. 4 ایئر کالج چې ورته وایي. د عیسی علیه السلام نه محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم دا د ماسټر سټیج دی. څه شي دی؟ ماسټر. او د محمد رسول الله شریعت د پی ایچ ڈی دا and that is the ultimate end. خبره دین کړه. بیا بل خبره دریم د پیغمبر علیه السلام نه وړاندې 1,40,000 انبیاء او رسول دا ټول مقامی پیغمبرانو لوکلز. څه شی لوکل په دې معنی چې یو خاصه خطه ورکړي و. څه ورکړي؟ یو خاصه خطه، لکه مثلا کیلیفورنیا ته یو پیغمبر راکوا دته میسج به کومه کېده په کیلیفورنیا کې خود نه وډار لپاره به ځان بل جلا پیغمبرو. صحیح. د اریزونا لپاره جلا پیغمبرو. صحیح. د سیاټل لپاره جلا پیغمبرو. دا لوکل زو اگر چې دعوت هم دغه چې کوم پیغمبر علیه السلام ورکو. اوس چې کله دعوت one and the same دا یو دعوت او د ټولو ورته په ټولو خطو کې، د ټولو ورته د دنیا په ټولو خطو کې. نو د دغه ټولو خطو د انسانانو د باهمي جوړ لپاره یو مرکزی شخصیت پکاره. څه شي پکاره؟ یو مرکزی ګلوبل یونیورسل ایورلاستنګ. ناغه الله راولېګو د محمد رسول الله شکل کې صلی الله علیه وسلم. خبر دین کړه. قل یا ایها الناس آیت او انسانانو انی رسول الله ز پیغمبر د الله یم تاسو ته جميعا ټول ته
الذي آغا الله تعالی له ملک السماوات. نو دې په وګوره یو سړی چې اتارټي کلیم کوي، څه کلیم کوي؟ اتارټي کلیم کوي چې زه د مرکزی حکومت ریپرزینټیټیو. کوم مرکزی حکومت؟ کوم مرکزی حکومت which is led by our president George Bush. صحیح. اوس کده هغه ته ریفرنس نه کوي نو بیا څوک حیثیت مني؟ بھائی یار یو سړی وایي چې مرکزی حکومت نمائنده. صحیح. تاسو سره څه شته د پریزیدنت طرف نه څه شته سره؟ نو که څه شته سره yes that is کني سره. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ټول انسانانو ته خدای پیغمبر دی. ټول انسانانو ته او هغه خدای چې هغه د ټولو کائنات سپیریئر اتارټی ده. ټولو کائنات سپیریئر اتارټی ده. نو ریفرنس ورک چې زما سورس سره الله، زما سورس سره الذي آغا اللہ تعالی چې د پارا بادشاہی د اسمانونو ادزم کې دا لا اله نشته معبود الا مگر دغه الله دی. یحیی ژوند کول کوي او یمیت مړول کوي. فآمنوا بالله پس ایمان راړی الله تعالی باندې او رسول د الله باندې او نبی او رسول د الله باندې النبی هغه رسول چې نبی دی، هغه رسول چې نبی دی. الامی آغا پیغمبر الامی نبی آغا لفظ ہوگی امی لفظ دیکھا ہم ذکر کرو تفصیلی صحیح دیکھا کہ بلش ورسوله النبی الامی پیغمبر الامی جو امی دے الذی دا آغا پیغمبر دے یؤمن باللہ چی ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بالے و کلمات و کلمات دا اللہ بالے واتبعو تاسو اتباع دے پیغمبروں کے لعلکم تہتدون دے دا پارا چی ہدایت ہوئی. ومن قوم موسیٰ اد قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امت یودل دا یادون بالحق یادون بالحق چې هغه یادون بالحق هدایت ورکړي خلقو ته پرشتیا و به یعدلون ادغ الله د ذات پاساز باندې یعدلون عدل کوي. نو دا ریفرنس دی هغه مسلمانانو ته چې هغه ایمان راوړو د يهودي قوم نه بچانه لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ، کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. نو دا یہودیانو دیسه کړه ایمان راوړل. وقطعنا مسنتے عشرۃ اسباطا وقطعنا او مونږ تقسیم کړو دې اسنتے عشرۃ اسباطا په 200 قبیلو کې. نو 200 قبیله د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا سلسله د بنی اسرائیل روانه ده. اسرائیل نیک نیم د چا ده؟ د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے. دا هغه زامنو 12 او د هر دوی نه یو قبیله روان شو. هر دوی نه نو ټول څو قبیله شو؟ 12. وقطعناهم تقسیم کړو د اسنتے عشرۃ اسباطا امما 12 قبیله امتنا واوحینا الی موسی امونگا وحی کړو موسی علیہ السلام ته استسقا قوم چې کله دنه او بوت قوم ددو نو دا دالته ولیکه هیستوریکلی چې کله الله تعالی فرعون غرق کړ سره د قوم نو دوی خوشاله چې تیار کابل شهر راته پاتې شو. څه شي پاتې شو؟ د وزیر اکبر خان بنگلې ټول موږ ته پاتې شي. څه شي وشو؟ کمونستان ټول ته تل وزیر اکبر خان بنگلې نو بس هغه بیا د خلکو په چور جوړ کړ. صحیح دا ګوره د خدای یاره نه و. صحیح ایون په دغه مجاهد ایران کې د خدای یاره نه و. کوه پکې نه په نظر خپل خپل نه کورونه کړل په خپل نامه کړ. صحیح ناغه څومره چې jihad کړو بیړې ورغله کڅنګه عبد القدوس د یو مجاهد لیډر شل بنگلې. الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون. حکمت یار سے ورته قسم خدای بټولې ودم اصله زما په کې څو نشو دا ټول څه کوم نه ټول نه راوم او کنه هذا بدنا نجي بس مسألة كده إذا تشوف جهاد في السوق وده بشر فارقي الله يجيك بيد ميك الصاتون آخرت بالکل نو بس رسوا شو. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام
چې فرعون غرق شنو الله تعالی موسی علیہ السلام ته د امتاز سره احسان او دشمن نه امتاز له نجات درکړ. یوا دا غي ټوله پراپرټي د امتاز ته کنټرول کې درکړه. خود تاسو اوسې ذمہ داری ده او هغه دا چې کوم خطې نه راغلي کوم ځای نه سیریان کوم ځای نه او کومه سیریا موجوده سیریا نه د هغه زمانه سیریا د هغه زمانه بلاد الشام. نو دا توري کچر هغه ځای نه بلاد الشام دا انکلوډ د نمبر 1 لبنان، نمبر 2 موجوده اسرائیل، نمبر 3 فلسطین، نمبر 4 اردن، نمبر 5 موجوده شام یا سوریه، نمبر 6 یو کافی سره عراق موجوده عراق، نمبر 9 یو کافی سره سعودی عرب، او نمبر 8 صحیح سره مصر. دا بلاد الشام ډېر لوی دنیا ده. صحیح دا اوس کوم تصور دی اسرائیل د ګریټر اسرائیل دا ته بلاد الشام دی. د ګریټر اسرائیل کوم تصور چې دغه تصور دا ټول بلاد الشام مدینه پکې انکلوډ ده. او کوم نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته حکم وکړ دی قوم ته دی وای واپس بزو خپل خطه قبضه کړو. هغه بابا دو سبقو هغه بابا دو. نو سوره مائده کې تفصیل ذکر شوی دی چې د انکار وکړه ایسو کو او سی وی ان فی قوما جبارین الته دمر زور ور خلق آباد ځان پمړو سکو ځان پمړو فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وکاغی اوتل نو بیا خو مونږ کې غوښو پوری هغه یلته دي. نو الله تعالی ولې او سزا ورکړه دا تولیک الله تعالی ورته وی چې خد دوی نزي قربانای ته ځان نتی حالانکه کدی لږ همت کړي الله ورسره امداد کو کدی لږ او دوه کسانو یوشع بن نون او حضرت کالب. یوشع او کالب دا دوه رسول انبیاء د موسی علیه السلام نه رسول هغه دا فعل او رسول بیا پیغمبران شو. یوشع او کالب سورہ مائدہ کی تذکرہ ده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتم فإنكم غالبون. ورته ګوره چې خدای حکم کړی لږ همت وکړي خو چې کله تاسو ورته دم نخ پکې خو دا غي ځکه به الله تاسو دومره یې راوځي چې به فرندر کیږي. خو دوی داسې یریدلی غلامای کې داسې اډجسټیو د ډالرو داسې فند غوښتو دوی په ډالرو داسې عادشیو چې بیا دین همت ایر کنډیشن بنگلو کې ایر کنډیشن گاډو کې دا سړی نه همت کی. نو الله تعالی ورته وی ښا چې اوس دوی دغه ذمہ داری نه پوره کوي نو د مصر دی بنگلو ته ونه بوزي وزیر اکبر خان کې بني چرته وځي دشت لیلی ته بوزي اوس به چاته بوزي دشت لیلی دا نال ته دشت لیلیو هغه ته وی صحرای سینا سوی ورته سینا ډیزرټ سوی ورته سینا ډیزرټ وی سینا ډیزرټ ته بوزي نو سینا ډیزرټ کې فیشن شین بوټه نو څوک کې استوګ نه نو چې التلال اصل خو بخود موسی علیہ السلام ورته یا التا یا دلتا درې مدار نشتا ایجپت نشتا د مصر شعر نشتا خو یا بلاد الشام ته یا سارای سینا ته صحیح مانته دې چې دلته خو زوشته خو لکه دلته څوک لمړه کوي دې نه خدای چې خاري ځای ته ورشي په بدل ته زوی راځي مالته بوتل بیا هم الله ور سره دومره مهرباني وکړه دا توړي کړ چې ته ډېر سخته ګرمي و نو د ورځې به الله تعالی دې باندې کلاوډ ساتي سبه ساتل ګوریا دې به ساتل. بل قرآن فرمایي دغه دې روان دي وزلنا عليهم الغمام. نمبر اول خوراک خاک نو دوه قسمه خوراک دا ضروری دی. یو چې پروتین پکې وي څه پکې وي پروتین او دویم چې خوږواله پکې وي خوږ شي صحیح کاربوهایډریټس څه شي دي کاربوهایډریټس دا دوه بنیادی ضرورتونه دي. نو الله تعالی د پروتین لپاره ورته کویل ورکړل کرک او کرکان دا بم نه دی په منډه والے بس به لازم ته ګرځي په لاس راونه وره او باربیکیو وکړ سارا کې څه پیغام ناست باربیکیو وکړ دسه د کرکان صحیح او په داونه پورې
به یو شی اختو د شپې لکه دا مونږ او کندوره ته خواب وو خو کندوره خو پکې کنه کندوره خوب نه هغه وسو ابا خواجو من ورته وای پشمک شان دا منو سلوا دا کرکان دي او من دا کندوره ده خو خوش کندوره ده دا درېمه خبره او بور له پکار وي سوره ولا پکارو وریځ په راوستا وښه ولا پکارو کارکه ولا ورکو خواجو ولا پکارو اکر منه ولا ورکو څه ولا منه ولا ورکو اوس او بوله پکاوي سارا کې وبې چرته وي سارا کې او په کې نشته نه هغه باندې کې چرته وي صحیح الله تعالی موسی علیہ السلام ته دا سارا کې د تیګه پرته دي تیګه له گزار ورکا صحیح نو موسی علیہ السلام ته ورګور مونږ له دولس قبیلیو صحیح په دې څنګه زموږ په وګ باندې جنگ پیدا شي سوشي جنگ پیدا شي نو موږ له دینه کې کینره او باسي چشمره او باسي دولس چشمه پکار دي صحیح او ټول ته اړیو قبیله ته دغ د علاج کې اړیو قبیله ته چې دا بني یوسف دا بني یهوذا دا بني فلان دا بني فلان دا چې یو بل ته تعارف نه کوي موسی علیہ السلام ورته وکړي لاس مسلمان دی ورته وګوره واوحینا الی موسی ویکرم موسی علیہ السلام ته استسقاء قومه چې کله وبوغت د قوم ددو ان ضرب بعصاک الحجر چې هوا په دې لکړه خپل باندې الحجر دغه تیګه تاسو تیګه وایي دبره فانبجست منه روان شورا اوته او روان شو دینا فانبجست د انبجاس معنا دا چې دا چې صرف اوپر اوته التداس لکه کنټرول پرتی وي نه روان شوي څه جوړ شو روان شوي والته نه جوړ شو فانبجست منه 12 عینا روان شو دینا دولس چشمه قد علم كل ناس تاکي سره پیژندلا كل ناس هر قبيله مشربهم اغذای د سکلو خپلوالو وظللنا عليكم الغمام امونږ سورې کړو دوی باندې الغمام سپینوریاز الغمام سپینوریاز وانزلنا نازل کړو دوی باندې المن من نو دغه خوش کندوره والسلوى او کرک کلو من طیبات ما رزقناکم اوس په مرغانو کې د ټولو نه قوي او خوږه وخت ده ارسره د کراک کلو من طیبات ما رزقناکم خوري پاکیزه چې موږ روزه کړې تاسو و ما ظلمونا دوی زیاتینو کړې مون سره ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په ځانونو خپل زیاتې کول و اذا قیل لهم آیات کدا چې ویل شو دوی تاسو نو حاضر کړی چې تاسو سه گئے په دغه شهر کې او کلو منها اخراک کوي دینا کوم ځای چې تاسو خوښي وقولوا خداوای حتتن زمونږ عریضه تاسو عریضه وای زمونږ عریضه دا حتتن چې زمونږ ګناهونه کم کا څوک ګناهونه یعنی د عفو کلم پر راکاګه څوک د عفو کلم پر راکاګه ودخل الباب اداخل شي دروازه د شاتا سجدن سجدیو کوي الله تا نغفر لكم خطیاتکم او بخطا گناہوں او خطاګان تاسو سنزيد المحسنین مونږ زیات کو محسنان د ثواب په اعتبار فبدل الذين ظلموا تبديل کا کسانو چې زیات کړو د دوی نه قول الخبر غیر الذي قيل له سوای د هغه نه چې ویل شوی دوی ته اوس الله تعالی ورته چې خبره بدا کوي چې کله د شرط نه نوځي وای به حتت زمونږه عریضه ده چې زمونږ ګناه کم کا حتت معنا زمونږ ګناهونه کم کا دوی د خدای خبره پر مسخره شروع کړه دا ډېر عجیب قوم دی د خدای خبره پورې مسخره د حتت په ځای به حنتت د حنتت معنا ده غنم پکار دي څه پکار دي غنم پکار دي کرکانو مړکو څه کرکانو او کندوري پشمک مړکو څه پکار دي غنم دای مسخره کول الله پورې
فارسلنا علیہم لگل منگوی باندے رجزم من السماء عذاب دا اسمان بما کانو یظلمون وسبب داغچ دے کم ظلم کولو واسألم تپوسو کا دے خلقنا غن القریت اللتی دا آغا شار کانت حاضرت البارے چو ودا پساحل سمندر باندے تاسم سمندر ہوئے حاضرت البحر دا حاضر و سمندر تا یعنی دا اسیدہ پا بیچ باندے دا شار کم دا عبادو پا بیچ باندے لکا زمون لاس اینجلس صحیح یا لکا سان فرانسکو از یادون فی السبتے چکل بدوی وائلیشن کو فی السبتے پا سیٹرڈے کے نو سیٹرڈے اللہ تعالیٰ دی باندے یو ٹیسٹ خودو دی دا ذکر کم خلق چی بیچ باندے اسیگی یا سمندر غاڑا باندے دا دا فشنگ دیر شوق لري صحیح دا فشنگ او دا مایانو دا خوراک دیر شوق لري یو کسمی ریتای بل کسمی ریتای بل کسمی ریتای بل کسمی ریتای مزے پہ اخلی صحیح نو اللہ تعالیٰ پہ ٹیسٹ کے خودو ورتے گورا سیٹرڈے چنن دا مایانو دا حرام حرمت رضا پتی رضا فشنگ نکوئی سیٹرڈے سے فشنگ حرام دے اس دا یو ٹیسٹ ہو چی سیٹرڈے بانے بتائی وہ تا قتل نو وہ بانس کرے تس مایان دو صحیح نو دائی چی بدور مایان دو خود بیڑا دو آگر کا شوا صحیح او چی سیٹرڈے بانو بیاو مایان ملائی دلنا دیر پا تکلیف بچے لشل دل بے جال ورواچو نو چرتا یو مایا ورطا ملاش او سیٹرڈے بانے دو بو ستا یو پٹا کرے ہو نو دی ورطا یو حیلے جوڑا کلا سی اکلو ورطا حیلے ورطا جوڑا کلا والے ورطا جوڑا کلا نو والے تیویستے دو سمندر نا صحیح او دے دا ورطا پانڈو نا جوڑا کلا صحیح نو پا سیٹرڈے دے دا بیدا اوبرا کڑاو کلا نو چه اس اوبر آتے نو مہن بور سرم رات لگ نو چه دا پان بڑک شو نو دا زیب ورطا بند کرو اس آٹور مہن خلط احسار شو سنڈے بانے بڑھ دے بیشکار کرو صحیح خلقو منک دانا روا دی تاسو خدای سره چل کوئ څه کوئ خدای سره چل کوئ په دې به عذاب راشي وینه مونږ ته چې فشنګ مکو موږ فشنګ نه کوو بس تر دې پان ته وبراول څه کوئ پان ته وبراول واسألهم عن القرية سوالو کردوین داشار کانت حاضرت البارے چی ودا پساحل سمندر بانے از یادون فی السبتے دوی بزیاتے کو وائلیشن بے کو پسیٹڑے کی استاتیم حیطانو ذکرات البدوی تمایان دوی حیطان مایان یوم سبتے پرست سیٹرڈے دوی شرغن ظاہر و شکارپ سطر سمندر باندے و یوم لا یثبتونا او آغرت سیٹرڈے بنوا چھٹی بنکول دوی لا تاتیم نبراتل دوی تکتالکا دارنگی نپلو مونگ دے بانے آزمائش کو بما کانو یفسقون دا آغ بدماشے او وائلیشن دویت دوی بکم کولو و اسقالت امتون اس دے قوگورا چی دی دا فشنگ دا حیلہ شروع ناروا حیلہ دی پدریو گروپ کی تقسیم شو سو گروپ کی یو گروپ آگا چی دا ناروائی کول دویم گروپ آگا چی دی منع کول دویم گروپ آگا برطای دا مکل دا حرام دی دا وائلیشن دا خدای دا مکل او دریم گروپ آگا چی خاموش آگا ندی سر آگا اس نوے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَا كَانَچُوِي او ڈلے دوینا لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا وَلِتَاسُ نَسِيَتْ کوئی یو داس قوم دا چی اللہ تعالی حلاک ان کے داغوے دے او مغذبهم عذابا شدے اس دا خاموش خلق چیو مطور دا خاموش خلق نو دے منکہ ان کو تیوی تاسو اساسان دا سرخو گوئی دا دی قوم خدای حلاک ان کے دے تاسو وی دا قوم تا صدا پارا دا نصیحت کوئی زان مسترے کوئی منتر کوئی اڑو غرض میں لگ ہوں گا گورے غرض میں لگ قالو دیور تووی معذرتن الى ربکم یو حضور جوڑو پروردگار ستاسو تا چی دا کم عذاب دوی باندے راضی مونگ چی دا منکو صرف زان دا عذاب بچکر وارو چی دا عذاب مونگ مستحق نشو خدای تا یو غذر او یو ایکسکیوز پیش کرو چی خدای مونگ خلق یاو ورطا موی خواهی مللنا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید چی دوی ددی شینسان بچ کی فَلَمَّا نَسُو کل چی دوی ہیر کر ما ذکرو بے آغری مائنڈر چی دوی تورکولشو انجین اللذین آمونگا نجات ورکا کسانو تا ینہون چی اغی من کول غنسو اید دانسوی دنینا کارا ملنا وَاخَذْنَ اللذین انسل منگا کسان ظلمو چی ظلم کرو بعذاب بئیس پدیر شدید عذاب بما کانو یفسقون پدے سبب چدے فسقولو فلما غتو کلچ دینا فرمانے اکرا غمانہو عنو ارتکابو کدا شیچ دویت منشو قلنا اوے موندوی تاکونو شیطاسو قردتن خاسئیں بیزوگان زلیلہ بیزوگان
ذلیلا. نو دای څه شی وشو؟ د دای ترانسفارمیشن وشو. څه شی وشو؟ ترانسفارمیشن. شکل هم بدل شو، د بیزوګانو شو، خوونه هم د بیزوګانو شو. شکل هم د بیزوګانو شو، خوونه هم د بیزوګانو شو. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ آیات کدا چکل اعلانو کربستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ چی اللہ تعالیٰ ویزبن مقررون دوی بانے مسلط کوم بدوی بانے الى یوم القیامت تر وجد قیامت من یسومو سوء العذاب آغسوک چی دوی لور کئی بناکار عذاب پتی یہودیانو چداوی وائلیشن کئی چدا وائلیشن کئی تر قیامت تر رض پوری بدئی بانے دا سے خلق مسلط کوم چی نمبر پا نمبر بدئیلا یو سخت عذاب ورکئی. ان ربک لسریع العقاب تاکید سر پروردگار تا سخت عذاب ورکون کے دے و انہو لغفور رحیم او دغا اللہ تعالی بخون کے میرا باندے. نو اللہ تعالی وی ٹک تا وارننگ کو تھریٹ میں دادر کر چی قیامت پورے و پیدا سے خلق مسلطوم چی دیل و مثالی سزاگان ورکی مثالی فاللہ تعالی بیام ما در رحم دروازی چابانی بندی کری ندی زا عذاب قوم ورکوم و انہو لغفور رحیم خوکنونم دی خدای تا ریپینٹنس کو زبیننو بخم. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ امونگ تقسیم کر دا بنی اسرائیل پزما کے اممن پا گروپونوں کی. سبحان اللہ دلتا سورہ دی اغلتا سورہ دی دنیا کے خوارے دی صحیح دیو بالعذاب. منہم الصالحون خبازے پدوے کی نیکان خلق دے چدا چا ایمان نوڑ جدا عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی کعب الاحبار. ومنهم دون ذلك ابازید دینا غیر صالحان دیناکار خلق دے وبلوناهم بالحسنات اللہ تعالی ما دیمانے ہر قسم ٹیسٹ کڑو دے اصلاح دا پارا کلم ولا خیر ورک کہ شاید چدی کی بے اصلاح شی کلم ور باندې مصیبت راوست کہ شاید چدی کی بے اصلاح شی خدا وای نے پدی اصلاح شو نے پدی اصلاح شو. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ امونگا تسکڑو دوی بانے پا بالحسنات پشایست سزنو والسیئات فتکلفنو لعلهم یرجعون دید پارا چی دوی رجوع کی دنارواؤنا خلف من بعدهم خلفن رست دوی پسر اغلل ناکار ریپریزنٹیٹو ناکار نمائندگان و خلیفگان ورسول کتابا چی غیمی راست ریوڑ دا کتاب یا خضونا غرض حاضل ادنا اغی پریارٹی ورکولا اغسطلے غرض حاضل ادنا سامان و اسر دے زلیل دنیا دا خدای کتاب بے بدلو 200 پیسوں دا پارا اللہ کتاب بے بدلو 200 پیسوں دا پارا. وَيَقُولُونَ أَوْهِبِ سَيُغْفَرُ لَنَا زرد چه منتو بخن کولشی وَإِنْ يَاتِهِمْ غَرَضٌ مِثْلُهُ اکچر راشدویتا یو وار رشوت او برائبری پدرنان داز بانے یا خضوه ندی اغبیا قبلی علم یوخذ علی میثاق الکتاب آیا نوغست شوی دوینا وعدد کتاب اللہ یقولو چه دوی بنوی اللہ تعالی بانے الا الحق مگر رشتیا خبر ودرسو ما فی ادیس ذکر کریوا دا آغا سبجیکٹ سے پدے کتاب جو والدار الاخرت او کور دا آخرت خیر للذین یتقونا بہتر دے آچال پاچ تقوی اختیار افلا تاکلون آیاتا سو عقل نکوئی والذین یمسکونا آکسان یمسکونا بالکتاب چی مضبوطی آسر نسی کتاب دا عمل لپارا واقام الصلاة قائم کرے امون انا لا نزیق اجر المصلحین تاکید سر من لزایا کو اجر دے اصلاح کو ان کو خلقو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور صلی اللہ تعالیٰ دے بنی اسرائیلو باندے دا سے غری روچت کا کم دائے سارے سینا کی غری روچت کا پہ اوورتے ہوئے دا کتاب بانے عمل کوئی کہ دا شیدر پہ دے دیوی نا بس دا شیٹنگ کا کوئی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اکلچ دا جلن راوے سمونگ یوغر فوقهم امگردو دا پاس رضی کعنہو ذلت لکدائیو صاحبان ذلمانا صاحبان پہ جن
وظنوا اردیدا یقین لاغه انه واقع بهم چې دارا غردیدون کې ردوی باندې خذوا ما آتیناکم ورته ونسی دغه کتاب چې مونږ ته درکړې به قوت سره واذکروا ما فیه او یاد کړئ هغه چې په دې کتاب کې دی لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو متقیان او نیکان شئ. بس دا الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم وصلى الله تعالى على خير.